نو د امتیاز ګل صاحب څخه دا ریکویسټ کوم چې دا پروګرام چې دلته کوم اخري اعلامیه جوړه سي چې دا زموږ موسیقوټي ادارو ته هم ورسېږي، زموږ و هغه قوتو ته ورسېږي چې هغه پر بارډر اختیارات لري، چې هغه بیا دا زموږ تجویز ماته زه بذات خود د ملګرو خبره نه کوم، د ډاکټر رفیقي صاحب دا یوه خبره چې دی به سپینې کوه، سپینې به موږ کوو که زموږ سر و پښې په امان سي، خو بیا به هم کوو که نه سي په امان هم الحمدلله موږ خپله ذاتي حیثیت باندې سپینه خبره پوره ډګر کوو. که پاک افغان لویه جرګه وه په کابل کې نصیر احمد بادشاه خان صاحب وموږ سره ملګري وو، په 2007 کې تللي وو، که د هغې زموږ پرزیډنټ وو جنرال مشرف صاحب الله دې وبخښي اوس وفات شوی دی، په دا ګورنر هاوس کې به ده زموږ پروګرام جوړ کړي د قبایلو موږ به ورلاړو هم موږ سپینې خبرې ورته کولې. د دا خبرې انشاءالله ملک عبدالخالق صاحب چې د چمن یو دروند قبایلي مشر دی، باچا خان، اخترالله خان، اکاړي صاحب، تقریبا مفتي صاحب، یعنې دا خلک اکثره د دې مجلسو ګواهان دي چې موږ رښتیا ویلي دي، د رښتیا څه سر نه دی ټیټ کړی، که څه زموږ ادارې د موږ څخه بدوي هم، ولې چې موږ دغه تاریخي کورنۍ سره تعلق لرو چې د تحریک پاکستان عیسه اوسېدلي یو، زموږ پلار و نیکه د دې ملک دپاره ګرانقدر خدمات ورکړي دي، د دې ملک د جوړېدو لپاره یې ستړیاوې وړي دي، نو ځکه به موږ رښتیا وایو چې زموږ څخه خلک پوښتنه کوي چې آیا تاسې چې پاکستان جوړاوئ د تحریک پاکستان دپاره ستاسې پنځلو جدوجهد کوئ، نو نن په هغه پاکستان کې موږ ولې ذلیله یو؟ نن په هغه پاکستان کې موږ ولې خوار یو؟ دا زما ذمهواري په دې ده چې زه به دا وایم. خبره د بارډر ده، په 2021 کې بارډر بند شو، 15 ورځې بارډر بند و، پاک افغان بارډر چمن. بیا برګیډیر صاحب خواست وکړي د شمولي ډي سي چې تاسو مهرباني وکړئ یو ډیلیګیشن جوړ کړئ، کندهار ته ولاړ سئ، د هغه د والي سره مذاکرات وکړو. والي صاحب خو خبرې تقریبا ومنلې، په دې کې دا تجویز راکړئ 12 خبرې د ده ایجنډا وه چې زموږ ته راکړه، موږ برګیډیر ته راوړه. پر هغه 12 خبرو کې د والي صاحب مطالبې دا وې چې افغانستان جوړ نه دی، په افغانستان کې موږ دا غواړو چې لوی کندهار، یعنې په لوی کندهار کې غزنی سو، هلمند سو، ارزګان سو، یو څه ولایتونه به نور هم